نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان المبارک متعلق او فرمایل چې زما امت ته خاص تور باندې 15 شیزونه ورکړي شوي دي چې هغه نور امتونو ته نو ورکړي شوي. پهلنی نمبر چې د روزدار د خلی بدبوئی چې لوږې په بنا باندې وي الله رب العزت خواته د مشکو نه زیاته خوښه ده. دویم نمبر د پارا سمندر کې میان د مغفرت دعاګانې کوي او دا روزه ماتي وخت پورې وي. دریم نمبر جنت د پارا روزانه سجاویږي او الله رب العزت فرمایي نږدې ده چې دا به د دنیا مشقتونه تیر کی او ما خواته برشي. څلورم نمبر په دې مبارکه میاشته کې الله رب العزت دا سرکش شیاطین بند کړي دي ځکه چې رمضان المبارک کې هغه ګناهونو طرف ته وانه وړي چې د به غیر رمضان کې کول. یعنی مطلب دا دی الله رب العزت دا شیاطین دې د وجې نه بند کړي دي چې دا بنده چې غیر رمضان کې به ګناهونو طرف ته رغبت پې کېدو هغه ګناهونو نه بچ شي. پنځم نمبر د رمضان المبارک په آخري شپه کې الله رب العزت د دې روزهدارو مغفرت وکړي. بیا صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین عرض وکړو چې آیا دا شب مغفرت شب قدر شپه ده؟ نو ورته فرمایل نه بلکې دستور دا دی چې کله مزدور کار ختم کی هغه ته مزدوري میلاو شي.